سلام زما دا مخ او دا وه نو لکه ظلم زما سره وشو. د کوز د لړم امین الله چکدرا پریس کلب کې خبري غونډه د وینا په وخت د اوچ پولیس سټیشن حوالدار فضل رحیم الزام لګولې دي چې دا بغیر د خاص وجه پټانه کې د وهله او بیجتی ورل کړی دا د امین الله وینا وا زما خبره چې دا نن د پټانه کې یو حوالدار باندې دا غنوم د فضل رحیم د تالاش د پیټو سره تعلق ساتي. هغه په علاقه کې راځي د ظلمونه کوي او پیسې اخلي او زه په 11 تاریخ باندې روان یم سعودي عرب ته. زمونږ هلته یو قرضدار او هغه باندې زمونږ پیسې او موږ پسې ماښام لاړو. هغه موږ په روټۍ باندې کېنولو او ویې چې تاسو کېنئ زه راځم. هغه د اوښ تاڼې ته ټلیفون کړی او د هغې نه پس پولیس راغله او هغه د کور نه یو خراب ټوپک کته اچولی او پولیسو هغه ټوپک راواخیستو زه یې ونیولم. چې زه کله د اوښ تاڼې ته رالم نو په ما یې راکېښوده. نو دغه حوالدار نوم فضل رحیم دی. موږ داسې خلک بالکل په تاڼه کې نه غواړو دا کومه رویه چې زموږ سره کوي. ځکه چې دا زموږ پولیس دي موږ سره هم مدد کول غواړو زموږ سره به هم کوي او موږ دې قوم ته هم دا میسیج زه ورکوم چې داسې سړی په تاڼه کې مه پرېږدئ ځکه چې دا ظلم او زیاتې زموږ سره کېږي. موږ دا نه غواړو. بلې ما ته په ګاډي کې دا خبره وکړه چې ته ځان نه صوبوئ. نو هغه هر څه باندې خو موږ پوه یو په 400 کې هلته کې دوی کس ونیو پرتوګ یې ترې ویستو نو لکه دونه بېعزتي وله وکړه نو هغه خبره یې ما ته هم وکړه ته ځان نه صوبوئ. زه ځم تیمرګرې ته د ډي پي او ته او هغه به انکوایري کوي د دې خبرې. نو لکه موږ خو اورسیز یو په خپل ملک هم نه خو زموږ سره دا ظلم وشو موږ ول ده او عمران خان وایي چې یاره لکه ما دغه پولیس جوړ کړل مثالي. نو دا پولیس خو به ټول بدنام نه وي ښکلې محکمه ده ښه خلک دی شهیدان شوي دي پکې خو بهرحال داسې خلک چې د محکمې ته راشي نو هغه بدنامه شي دغه شي نو داسې یو څو کیسونه صرف زموږ په لړم کې راښکاره شو چې یاره لکه دی راځي دلته پیسې اخلي د خلکو نه او باید دا ظلم شروع دی او وزیر اعلی ته او ډي پي او صاحب ته یا دوی ته زموږ دا اپیل دی چې دا سړی زموږ نه لرې کې د موږ ښه علاقه ده پوره من علاقه ده داسې خلک موږ په دې تاڼه کې نه غواړو.